د دنیا واړه بوتان مې ولیدل د مصر په عجایبګر کې میوزیم چې ورته وایي غټ بوتان د لرګي بوتان حتی چې هغې خپل مړي په کومو صندوقونو کې ښخ کړي هغه صندوقونه یې مرستې دي او په عجایبګر کې پراته دي د کاڼي صندوقونه د شوکاڼي صندوقونه د اوسپنې صندوقونه دا پراته دي او د صندوق د پاسه چې کوم سر دی هغه بوت دی بوت په هغې د بوت نشان د فرعون نشان بوتان یې څو فرعون د دې نمرود بوتان دا چې کوم د حضرت ابراهیم علیه السلام مقابله ورسره راسي د بت پرستۍ او دور تېر شوی اوس هم شته ځای په ځای ورشوی ګوره ستا په دې نږدې ګاونډ کې د هندوان څوک دي بت پرست رام 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 کوي او بوتانو ته سجدې کوي لګیان او د غوا بوتیازې څکي خو لکه د هندوستان او د پاکستان جګړه او دا دی هغه دی چې چا د غوا موتیازې څکلي دي هغه د هغې قوم چې د خپلې سوچه مور پیس کړي دي مقابله نشي کولی انشاءالله دا به شکست مونی غوا موتیازې څکې وړاندې مسلمان سره جنګ کې او په جومات بمباري کې صرف خدای مونږ ګوري چې مسلمان کې یو جذبه شته او که نشته جهاد الله په رسول الله مبارک او د هغه په صحابو کړی دی ګوري چې دوی د الله پاک د دین دپاره سر قربانۍ او که نه قربانۍ دا د مخکې نه یو سلسله را روانه ده خدای به شکست ورکوي که خیر انشاءالله او زمونږ د ملک او د پاکستان به خدای پاک همیشه حفاظت کړی دی والله به حفاظت کوي بهر کې زمارونو چې د سترګې وغړولې بابا ته یې دا څه کې اوچ خوښه بچې نه نه دا څه کې په خپلو لاسونو دې وله سپېمې جوړې کړې پوزه دې وله جوړه کړه په خپلو لاسونو وله خپې جوړې او بیا به دا دته به رام رام کې دته به جسر کې دنه به غوښتنې کې مور ته به وې په کور کې دنې بت پرستي شروع ہے مور دا څه کې لاړ قوم کې به لګیاو او قوم ته به نصیحت کو چې د خدای خاطر وکې مه کوې عقل هم شته که نشته په کوم لاس چې کوم شی جوړ کې دا سجدې قابل دی چې ته به هغې ته سجدې کې هغو دې په خپل لاس جوړ کړي دا څه کوې خبره خوره شروع چا به ورته غږ نه شو کولی ولې ځکه پلار یې د بادشاه د نمرود بادشاه د دربار کس او په قوم کې نورم یوازې بت پرستان نو چا به د ستورو د انور او د سپومې عبادت هم کو ها ستوري راښکاره شو تاسو څه چې دا خدایان دي دا مو خیال دی چې روز شو څه شو خدایان سپومې راوخته ستاسو څه خیال دی چې داس خدای دی آی هاي چې پرېوت څه شو خدای نور راوخت هلکه دا جوړ ستاسو هغه لوی رب دی چې پرېوت څه شو خدای زما الله هغه وخت دی زما الله هغه موږ ته ښکارېږي نه خو دا هغه چې دا څومره کائنات او قدرتونه دي دا ټول د الله دی او دا نه غیبېدو والا دی او نه ختمېدو والا خو الله هر څه کوي راخېجی بادشاه لاله بلکې بعضې روایتو کې راځي چې پلار په خپله بادشاه له بوته چې بادشاه سلامت زما دا دوی دا خبرې کوي او هسې نه چې سبا ته وی چې ستا زوی دا چل کو ما ته دې ولې نه وی او بادشاه څوک نمرود متکبر د زمانې هغه به هم ځان ته لوی خدای وی یو څو بادشاهانو چې د هغې په ټوله دنیا باندې حکومت تیر شوی دی یو پکې دا نمرود دا کافر بادشاه دی په ټوله دنیا د حکومت یو اسکندر ذوالقرنین دی په ټوله دنیا حکومت یو حضرت سلیمان علیه السلام دی په ټوله دنیا باندې د هغه حکومت یو بل بادشاه هم تیر شوی دی بخت نصر بابلي د هغه هم په ټوله دنیا حکومت او دا زبردست متکبر هغه به وی انا ربکم وی زه ستاسو خدای یم څنګه فرعون د خدای دعوه کړې وه هغه به وی انا ربکم الاعلی لوی خدای دقه رنګې نمرود هم وی زه ستاسو خدای کبر لوی ابراهیم علیه السلام سره څه باس هم شوی دی ابراهیم علیه السلام ورته وی ته خدای نه زما بل الله دی بل خدای دی چې دا ټول کائنات پیدا کړي دي وی ستا خدای څه کوي وی زما الله یحیی و یمیت څوک وجني او څوک ژوندي کوي چاله ژوند ورکوي نمرود وی دا کار خو زم کولی شم یو سړی یې راونیوه
او هغه مړ کو دا ما مړ کو او یو بل سړی په جیل کې پروت و د 500 اډر پې ختلی و وایي دا مې پرېښو دا مې جمدې کړه غمقل وکړه ژوند خو دې ته نه وایي ژوند دې ته نه وایي ژوند دې ته وایي چې د مور په ګېډه کې هغه نطفی 40 ورځې بیا 40 ورځې لوتله شي او د هغې نه پس 40 ورځې د غوښې ټوکړه ده او د مور په ګېډه کې پکې الله ساه واچوي دې ته ژوند وایي داسې وکړه یو سړی دی پرېښو ما وله ژوند ورکړه ژوند خو تا ورنه کړه مرګ نه به بچ شو ژوند خو دې ته وایي چې د چرګې اګې د دننه پکې سپین او زیړ پراته دي او چې د چرګې د خېټې لاندې هغه حرارت او هغه تو او یا نن سبا په ماشین کې واچوي او هغه تو ورته ورسېږي دننه د هغه سپینو د هغه زیړو نه الله بچی جوړ دې ته جوړ هغه بچی په دې اګې کې دننه پروت دی اکسیجن ته ضرورت نشته او چې کله د اګې نه راووته ځکه نه ته اوس په دې سپېمو ګوتې کې د پاسات به مړي دا خشته بچی ښکلې خشته په اګې کې دننه د هغه زیړو د هغه سپینو نه دا چا پیدا کړه الله دا خو لا غټه اګې ده ورشه د مرغۍ بچي ته وګوره یو پوټې دونه غوندې اګې ده او بچی ترې راوځي په جاله کې پروتي او هغه مور له الله پړه کې دا چولې چې د بچي له شا به خوراک راوړه اوله خوراک راوړي په دې خوله کې ورته اچوي او دا بچی چینګه چینګه کوي او خوله وازي دا نمرود پیدا کړی نمرود د خر بچی شته او مرغۍ پیدا کېږي څاروي پیدا کېږي انسانان پیدا کېږي او د نمرود نه مخکې د پلار چا پیدا کړی او د نیکه چا پیدا کړو دا بېوقوف دی قمقل دی خو چې څه وایي څوک ورته ویلی نه شي که نه ټول خلک ورته لاندې دی څوک ویلی نه چې بابا دا ته دروغ وایي چې وایي خو بس زوړ قندار ته یې رسوي په هغه ساعت یې بېغمه کوي قمقل د هندون او د مشرک نه قمقل بل نشته د الله دا دومره کائنات او قدرتونه چې موږ ځان ته رامخ کړي په خدای که د الله د یو ګل په پاڼې په شان پاڼه هم څوک جوړه کړي پلاستیکي د دنیا ګلان خلکو جوړ کړل نری نری پاڼې هم جوړ کړې خو په د ګل په پاڼه کې چې کوم لطافت نرموالی او کومه خوشبویي د دوی دې پکې پیدا کړي ډیزاین او نقشې به د دنیا جوړې کړي د دنیا نقشې به جوړې کړي خو چې الله کم شی جوړ کړی دی په خدای چې هغې کې کوم خوند دی او لذت دی ځکه نه دنیا امونه هم خلکو جوړ کړل او سیوان هم جوړ کړل ډیزاینونه خلکو په دې المارو کې اچولي دي هغه خوند پکې پیدا کا هغه اوبه پکې پیدا کا په یو مالټه کې چې الله کمې اوبه پیدا کړي او کم خوند پکې الله پیدا کړي په ام کې چې الله څه پیدا کړي دي په کجوره کې چې الله کم خوند پیدا کړي دي په ګني په بن کې چې الله کمې اوبه پیدا کړي دي خوږې په خدای د خدای کائنات مخلوق د خدای سره شریک دی خو ابراهیم علیه السلام ورسره نورې خبرې ونه کړې ورته یې ویې ښه دی یو کار دی زما رب چې دی د انور د دې مشرق نه راوباسي او مغرب ته یې روان کړی دی ځکه تا کې زور وي نو د مغرب نه راواپس کو د مشرق ته یې راوړه فبهت الذي کفر والله لا يهدي الله کافر ته هدایت نه کوي ظالم ته خدای نه کوي بدقه هلته کې هغه چپ شو دقه دعوت دی د ابراهیم علیه السلام معشوم دی نمرود دی بوته نمرود ابراهیم علیه السلام ته وایي دا زوی دی بوز عمره لاره کوټې دی کوسې وجنم خلک وایي معشوم یې مړ کړه زه دې به ټیک شي په خپله په کلارو کې یو ځل پلار یو بوت جوړه او هغه ښه مزېدار ښکلي بوت جوړ کړی او د هغې زمانې یا مالوچ یا ټوکړه دی ورته لګولي د عزت دپاره او ښه قیمتي جوړ کړی چې دا به په ډېر لوی قیمت زه خرڅوم ډېره زیاته خواري ورسره کړې وه چې پلار یې بار ووت ابراهیم علیه السلام راغی بوت ته یې پکې پړې واچوه او په اوږه باندې پړې ونیو او بار یې راښکه په دې لارو کوڅو کې او چغې یې والې وی هغه شی خرڅوم چې فایده نه رسوي او تاوان رسوي چې خلکو را منډه کړي وایي دا خو زموږ خدای ځان پسې راکاږي ای خدای مو بېخوبه خدای له پکې پړی اچولې زر خلکو روچت کا پلار راغی ابراهیمه دا څه کې نو ما نه دې ځان خلاص کړي که څومره مې ذلیله کړه چې په دا خاورو کې مې راښ کړه دا ستاسو خدای دی او چې لا ماشوم دی ماشوم بعضې روایاتو کې راځي بعضو کې چې ماشوم دی او دی پلار یې لګیا دی هغه سره لکه هلک اوس چې دا خال کوي مونږ ته سټک او سولې وایو لګیا دی هغه سټک سولې ورسره دی او د هغه بوته هغه پوز او هغه جوړوي هغه ډیزاین جوړوي به ده به څه چل وکړو ده به سوک ورکړه
څوک بیا ورکه غټه دړه به ترې جدا شوه. ابراهیم غرق دې کړو، ما څونه خواري ورسره وکړه، بت پوزه خو دې والوزوله. دقه خدای دی. قرآن شریف کې الله فرمایي وی هغه بت چې د ځان نه ماشي او مچ نشي شړلی تاله به څه خیر درکړي. بهر کې خپله خواري وکړه حضرت ابراهیم علیه السلام، او په عراق بابل ښار کې پیدا شوی، او دغه د نمرود دارالخلاف هم وه. اخره کې نمرود وی چې دې سمیږي نه، زه راته صرف غټې غټې خبرې کوم، جلکې درته بیانوم چې د ابراهیم علیه السلام هغه لوړ شان تاسو ته معلوم شي. بس هغه نوره پوره قصه واقع ما مخکې وروسته ویلې، بس هغه حکم وکړه چې بې د دې نه بل کار نه کېږي چې دله موږ سزا ورکړو. زه دې خوښه یم، د دې به د اختر میله لګې ده، او چې کوم لوی مندر به و هغه مندر کې یو غټ بوت به پروت و، لوی مندر کې غټ بوت، او گیر چاپیره به واړه خدایانو. دا د دوی مرکزي مندر و، لوی مندر. لکه زمونږ چې غټ جومات یو غټ بیت الله ته سړي، دقسې یو مندر. دوی چې به کله میلې له تلل بار به وتل، درې څلورو د به یې شوې شرط شرابونه وڅښل، بدعملۍ به یې وکړه، بیا به رالل. نو دوی به دا میوې را واغېستې او دا به یې په لوښو کې واغېستې او د هغه بوتانو مخې ته به یې کېښول چې موږ راشو دا به برکتي شوي، زمونږ د دې خدایانو نظر به پرې لګېدلي، نو چې راشو بیا به یې خورو. هغه هر څه سامان یې د بوتانو مخې ته کېښودل او دوی میلې له لاړل. ابراهیم علیه السلام ته وی راځه که نه موږ سره میلې له لاړ شه. دی هم بلده و چې موږ سره بلد شو. هغه ورته اني سقیم، زه جوړ نه یم، زه بیمار یم. او واقعي د ذهني ټینشن نه غټه بیماري بله نشته. او چې قوم ته ګوري چې دا په زرګونو لکونو خلق د خدای دشمني کوي او دا به ټول دوزخ ته ځي، نو د پیغمبر ډېر لوی ټینشن. یقین په خدای کې مونږ هم چې داسې ګورو بعضې خلکو ته، او دا بعضې خلک د دین نه بېزارې او سم په خدای خفه کېږي. مونږ وایي ګوره مستی په مخه اخیستی دی، ظالم مستی په مخه اخیستی دی، اور ته روان دی، اور ته. یا د خدای نه بخته توبه وباسه، الله مه خفه کوه. نو پیغمبر به څونه خفه کېږي. نو دا ذهني ټینشن و اني سقیم، ما طبیعت برابر نه. دوی لاړل، خو چې دوی څنګه میلې له لاړل، نو ابراهیم علیه السلام تبرګي له ورغی، تبرګي را پوګه کو او په مندر باندې ورغی. او چې مندر له ورغی، قرآن شریف کې الله وایي سمن غلط خبره نه ده، نو مخې ته د دنیا خوراکونه د بوتانو پراته دي. نو لاول خو اواز ورکړو ما لکم لا تأکلون، بلاګانو دا ولې نه خورئ؟ سامان د تمخ کې پروت دی او نه خورئ؟ ما لکم لا تنطقون، دا خبرې ولې نه کوئ؟ جواب راکړئ که نه، ولې نه خورئ؟ مطلب دا دی چې خبرې خو نه شئ کوئ، خوراک په مخ کې پروت دی هغه نه شئ خوړلی، او خلکو له به رزق ورکوئ، خلکو له به ډوډۍ ورکوئ، خلکو له بچي ورکوئ. بس شروع یې وکړه په هغه بوتانو باندې، او داسې ټکو سترې کړل که نه، مړه تبرګې وله رو او څوک خوشته نه، ښه وسې پې وکړه. ټول بوتانې په هغه تبرګي ټوکړې کړل او بیا تبرګې را واغېسته. هوښیار خو الله قرآن شریف کې په خپله فرمایي ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل وکنا به عالمین. مونږ ته دا وجود معلومو، مخکې نه مولا هدایت په لکې اچول. هغه تبرګې را واغېسته او د غټ بوت په اوږه کې ویزان کړ، غټ بوت دی کې یو چلو. اوس چې هغوی څنګ د میلې نه فارغ شو او وزګار شو او رالل، او نیخ دره د بادشاه او د وزیرانو په مندر باندې ورغلل، چې ګوري مندر کې په خوراکونو کې ټولې د بوتانو ټوکړې پرتې دي. ټول بوتان ټکو سترې پراته دي، د چا په سیوانو کې پوزې پرتې دي، او د چا په هغې کې غوږونه او لاسونه پراته دي ګډوډ، او غټ بوت بابا نیغ ولاړ دی، او د هغه اوږې ته دغه اړم کړی دی، څه ورته وایي تبرګې. چې رالل ویې کتل، هلکه من فعل هذا بآلهتنا، څونه قمقل دي، دا زمونږ خدایان چا والی دي؟ آلهتنا، زمونږ دا خدایانو سره دا لوبه چا کړې ده؟
دا پوزې ته چا ماتې کړي، غوږونه ته چا مات کړي دي، دا سرونه ته چا مات کړي دي. دومره قمقل بې وقوفه چې ستا خدای د ځان د چا نه نشي بچ کولی، تاله به څه خیر درکړي. وی هلکه سمعنا فتى یذکرهم یقال له ابراهیم، یو هلک دی چې زمونږ دا بوتان په بدو یادوي، د دې بوتانو سره دشمني ده او ابراهیم یې نوم دی، دا همغه کړي دي. نومره دوی راولي چې څنګه یې راوستو، انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراهیم، ابراهیم تا دا کار کړی دی زمونږ د خدایانو سره، ځکه د بل چا خو دوی سره دشمني نشته، ستا سره دشمني ده. ابراهیم علیه السلام ورته څه وایي؟ وایي ګوره ټوپک چې چا سره ډه دغه کوي، لور چې چا سره څوک دې ومنتل چې هلکه دا ګیا زما چا پرې کړې ده، وګوره چې چا سره لوري ګیا به هغه ریبلې به. وایي چې تبرګې د دغه مشر بابا په اوږه کې پروت دی. بل فعله کبیرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون. دغه مشر بابا چې دی، باباجي، دا غټ باباجي د دا لوبه کړې ده، ځکه شیخ سره تبرګې د هغه په اوږه کې دی. او د دې نه تپوس وکړئ که نه په خپله به راته وایي دا خو خدایان دي ستاسو خبرې خو کولی شي خیر درکوي، نو دا په خپل به راته وایي چې مونږ چا وجلی. یو بل ته یې وکتل که نه، نو پړک یو بل ته وایي اوفن لکم، یاره مونږ ډېر قمقل یو ښه، هی ته خدای مو بې خو باسه، پټ پټ ښکاره خو غږ نه شي کولی، نمرود نه یارېږي. یاره مونږ ډېر قمقل یو، ډېر بې وقوفه. ابراهیم علیه السلام د دې دا مطلب نه دی چې دې مشر وجل کړي دي، مجل دا څه دی، هغه شکل یې شکل داسې دی چې سړی وایي چې هلکه دا خو د عیاذا بالله دروغ وایي، دا خو هغه وجل نه دی کړی، شکل یې داسې د خبرې. نور دی په هغې الزام راوسته، په هغوی الزام هغې ملامته کول چې هغې به په خپله ووایي چې مشر غزار کولی شي. نو بس ابراهیم علیه السلام خوله جوړه شوه که نه چې غزار نشي کولی، دا خپل بچي نشي بچ کولی، خبرې نشي کولی، تاسو له به خیر د کم ځای نه درکړي. زما وروڼو فیصله نمرود په دې وکړه چې د سره بل څه نه کوو، داسې نه وجنم، داسې که مې مړ کاړو څه پته به یې ونه لګېږي، داسې وجنم چې سبا بل څوک زما د خدای نه انکار ونه کړي، په داسې طریقې وجنم چې سبا بل څوک زمونږ د دې دین نه بیزاره نه شي، وی خشاک راوړی اور بل کې اور کې غورځو. خشاک نمرود بادشاه د اډر وکړو، یو میدان یې خوښ کړو او هغه میدان ته د دنیا خشاکونه راغله راورسېد، او خلکو ته یې وی دې کې ثواب دی چې زمونږ د خدایانو سره چا دشمني کړې ده او زمونږ خدایان یې وجلې دي او دله اور بلو پکې سوځو، په دې کې ډېر لوی ثواب دی، زمونږ خدایان به خوشحاله شي چې زمونږ دشمن هم په اور وسوځو. راوړی خشاک، هر سړی به ته ګېډې د خشاک بیرو، بوډا به هم ته، بوډی به هم تله، ماشومان هم تللی دي چې د چا وس کېده، که لږې کېده او که ډېرې کېده، وایي مونږ د خپلو خدایانو بدلل، د خدایانو دشمن مونږ سوځو. بلا خشاک یې راوړو، داسې ډیري ولګېدل، ډیري، او اور یې ورته ورته کړ. وایي دونه تیز اور و دومره تیز او دومره غټې غرغنډې وې چې مرغۍ پې د پاسه نه شوه تېرېدی، دومره تیز اور. ابراهیم علیه السلام یې راوست، وی دې اور کې دې غورځه، اوس په سینګ به یې غورځوي، به یې سینګ اور غورځول خو چې دې ور غورځوي خو دوه کسه به یې نیسي یا څلور کسان، نو اور ته څوک نږدې شوی کم ځای دی، نه یو مچوړه منجنیق، زه به ترې ټال یاد کومه، یو داسې شی جوړ کړ، یو ټال یا یو باڼوچک غوندې یو شی چې په هغې ابراهیم علیه السلام کېنو چې دا به اوچت شي، نو پړې به وشلو، نو نیغ به دې دغه ته ورسېږي د اور دې منځ ته. خو چې دې سینګ په ټال باندې کېنو، هلته فرشتو رب العالمین ته چغې جوړې کړې، فرشتو الله ته چغې جوړې کړې، یا الله په ټول مخلوق کې دغه یو بنده دی بس ستا عبادت کوونکی، او که دا یو بنده دی ستا عبادت کوونکی دام نن اوس وځېده، نو تر قیامته پورې ستا د نوم هغې شتو باړو څوک پاتې نه شي.
الله بچ الله بچي الله فرشتو ته وی او کو الله مونږ ته حکم کې مونږ له اجازت راکې نو مونږ یې مدد کوو الله وی زه تاسو یې مدد وکړئ حضرت ابراهیم علیہ السلام څه کلمات وی هغه کلمات کم چې بیا وروستو یونس علیہ السلام د کب په ګېډه کې ویلي لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین لا اله انت خو دې کې دا وروستنی ټکي نه دی ویلي لا اله الا انت سبحانك دقه ټکي او په زور چغه والا لا اله الا انت چې ستانه بغیر بل رب نشته الله نن کدی ما اورته غردی په دغه عقیده مې غردی لا اله الا انت بل خدای نشته مگر ته سبحانك الله استغفر کې اس عیب نشته د هر عیب نه پاکه دا چې دې څوک دوی د خدای زوی دی او د لور دا په خدای کې عیبونه راو بس لك الحمد ولك الملك خدای ثنا ستا د پاره بادشاهي ستا د نمرود بس بادشاهي وي لا شریک لک خدای ستا هیڅوک شریک نشته او بیا دا کلمات وي حسبنا الله ونعم الوکیل تمارونو دا ډېر خالفال کله تکلیف تر باندې راشي څوک در سره ظلم کوي څوک در سره زیاتې کوي د خدای بندگانو دا د پیغمبر الفاظ وایي چې پیغمبر مبارک فرمایي یو ځل حضور پاک وفرمایل د دجال به خطرناکه فتنه ډېر خلک به پکې ګیر شي صحابه وی الله رسول د دجال فتنې نه په څه بچ کېږو وی د حسبنا الله ونعم الوکیل دا وایي حسبنا الله الله مونږ له کافي دی بس د الله مدد کافي دی چې الله وی د هیچا مدد تاجت نشته ونعم الوکیل زما کار سمون کې صرف او صرف الله دی ما بچ کوون کې صرف او صرف الله دی حسبنا الله ونعم الوکیل لا اله الا انت سبحانك دا ډېر بهترین الفاظ هو سره دغه وی چې یونس علیه السلام ویلو لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین نو ډېره ښکلې خبره لا اله الا انت سبحانك له الملك وله الحمد لا شريك له حسبنا الله ونعم الوکیل دا الفاظ اوه او دقه د چې فرشته ورته راله وایي مو د الله نه اجازت وغوښت الله اجازت راکړه زه د باران فرشته یم اوس به سکنډونو کې به داسې اوبه راوورم باران به راولم چې دا اور دله په 2 سکنډه کې وجنم خو صرف الله راته یو شرط لګولی دی وایي که ابراهیم د نه مدد غواړي نو ورکړي لاړ شل اول د هغه نه تپوس وکړه که هغه د نه مدد غواړي وکړي ورسره مدد موږ ته ووایه شابه چې بس اوس وریځ را په مخه کړم او باران وورم او دا اور په 2 منټه کې مړ کړم دې کې هغه هوا والا فرشته راله زول او طوفان والا وی ما ته که حکم کې الله نه مې اجازت غوښتی دی الله وی تپوس دې وکړه نو زه به اوس طوفان راولم سیلې دا اور به اوچت کم او د نمرود او د ده د کورونو په دا منځ کې به یې خور کړم اوس به تتر بتر کم طوفان چې راشي بیا خوار سوچتی دقه خشاک او دا اور به غونډ اوچت کم د دې د کورونو کې به یې خور کم او دا کورونه به ورته وسوځو حکم کوه ابراهیم علیه السلام یو تم وی اما الیک فلا تا ته زاجت نشته ده هغه بل تم وی اما الیک فلا تا ته مې سجت نشته ربی اعلم بحالی الله زما په حال خبردار دی ما ولی الله نینی یو شاعر وی لسان الحال افصح من لسانی لسان الحال افصح من لسانی والسمت عن سؤالي ترجماني ویزه چې الله نه سوال کوم زما د حال الله ته پته نه کنه سره سوال کوم زما د حال نه زما رب خبردار دی کنه چې زما کوم حالت دی او زما د چپوالی زما ترجمانی ده چې د چپې ما نو مطلب زما دا دی چې الله زما کوم جت تا ته معلوم دی بس رالل او ټالی اوچتاو فرشتو وی نور خو څه نشو کولی خدا یو به کو ټالی کلک ونیو دې زور لګی نو اوچتېږي شیطان د انسان په شکل لاري هغه ورته وی داسې کار وکړې زه راته یو چل ښیم ورشه جینکۍ راولې پیغلې
چې هغوی دلته سرونه سرتور کړي لږ چورلکونه مرلکونه ووایي تاسو ګورئ چې ټال اوچتېږي که نه اوچتېږي جینکۍ راوستې او سرونه یې سرتور کړل بس فرشتې لاړې که نه فرشتې کم دی بې سارېږي رسول الله مبارک فرمایي چې د کمې ځای کې یو جینۍ سرتور سر وي هلته د رحم فرشتې نه د ښځې وجود خو یو ځل یو ښځې سوال وکړو وی دا پرده چې خدای پاک مونږ باندې لازم کړې ده نو سړی ولې پرده نه کوي چې بنګ یې کوو ما وی ګوره اوسپنه په دې میدان پرتی بادم وی باران زول او طوفان هم وی څوک یې پټی ده نه باران خخته په دې باران پرتی بارانونه هم پکې کېږي او نور هم وی څوک یې نه پټی د باران نه کاڼې په دې میدان پروت دی بارانونه هم پکې کېږي لرګي په دې میدان پروت دی باران او زول او طوفان هم کېږي لیکن هیرا سره زر اسوک په میدان نه پرېږدي شل کسه یې تختی او هیره چې څونه قیمتي ده نو په مالوچو کې پټی هغه مالوچ بیا په ډبي کې بند کړي ډبې بیا په ګوتی کې بسخکۍ کې بند کړي او بیا هغه بسخکۍ په بکس کې په بکسونو کې دننه چې څونه قیمتي شي وي هغه مرې په پردو په غلافونو کې دننه خلک بندی نو ما وی دا ښځه قیمتي شی دی دا هیره ده دا سره زر دی دا که دی بار راوسته د دې داسې مثال دی لکه کیله چې په پوستکي کې محفوظه ده خو چې د کیلې نه پوستکي لرې که نو سخابی مالټه دنده څونه قیمتي شی دی خو چې په پوستکي کې بنده ده نو محفوظه ده او چې پوستکي ریتې لرې که نو په هغه سات څښه شي هندوانه ده که نه ده وګوره په پوستکي کې بنده ده په ډیران پرته ده په پټي کې پرته ده او محفوظ ده او پوستکي ته لرې که د هندوانې نه او اوبه ته وباسه جوس ته وباسه او په ګیلاس کې کېږده 10 منټه پس ورځه څښه پی د غوا په غولانس کې پراته دي موتیا دی او سوټې ورسره دننه پرتې دي او محفوظ دي خو چې د غوا د غولان نه دی بار راویستل او په میدان د کېښودل لږ ساعت پس بس ښی هر قیمتي شی به محفوظ ساتي هر قیمتی شی به په پرده کې ساتي پرده کلر که خراب وي ختم وي هیره دا پردې نه راوباسه دلته کېده اوس به دی څوک په مخه کې به یې تختی سره در څوک نه ږدي نو مې سړو مثال د اوسپنې او د کاڼي او د لرګو دی او ستاسو مثال د سرو زرو او د هیرې او د لالونو دی ښځه ټوله ورځ لګی سهار هم درله ډوډۍ پخوي مازدیګر هم پخوي او نانبۍ چې پخوي نو کبیس خو یې وتیستي خو له اوس ورته بنې نه مو باسي او اوف اوف کوي او ځان ته یې پکي بیل لګولي ښځې ته غریبې ته نه پکې شته او نه بل څه شته ورونه درته بلئ ټماټر ټیپر دله پرې کوي څه خدمت نه لري چې ښځه دله کوي په کور کې دننه نو طالبانو ته هم بغیر د ښځې نه یې ګورې نه شی شیل کولی بعضې پکې داسې قمقلې غوندې هم شته بعضې پکې قمقلې غوندې کله سرخان دمه ویم بعضې پکې ګورې قمقلې هم شته هلته ماشوم دی او چې غولو کې پیمپر تلر کي نو هغه بوجې ته ونیسي وی وینځي او د لاسو نه هغه ویټامین سي ساسي او دلته د لوړه غږي بعضې پکې قمقلې هم شته نو صفایي سنت ته لاس په وینځي ښه مکمل په صابون او صفایي به کوي بهر کې زنانه زمونږ خویندې زمونږ لوڼه دي هغوی ته دا درخواست چې مهرباني وکړې په کور کې دنې او که بار نو اندامونه مه ښکاره کوئ د رحم فرشتې د ځان نه مه شړئ د غضب فرشتې به راشي شیطان به راشي بیماري به در کې پیدا کړي او غلطه سر به در کې پیدا کړي بیا به خدای ته چغې وي او جاړې به او چې فرشتې رالې ټال اوچت شو دغه د جینکې فرشتې لاړې ټال اوچت شو او ټال له دیکه ورکړه او ابراهیم علیه السلام یې د اور میانس ته وروغورځه خطرناک اور چې څنګه اور منځ ته ابراهیم علیه السلام ور لړه شو هلته فرشتې ولاړې دي جبریل علیه السلام ولاړ کلکې ونیوه الله قادر دی د مارونو الله په هغه اور کې دننه ورته خدای یو باغچه جوړه کړه اور کې دننه زقوم یو بوټی دی په جهنم اور کې به کېږي او خلک به یې خوري د دوزخ په اور کې به مسلمانان ګرځي
او حافظان بگردی عالمان او شهیدان بگردی اور کې دن ناغي به نه سوځېږي او دا خپل خپلوان به وباسي جنت ته به بولي فرشتې به پکې ګرځي اور په منځ کې ورته الله باغچه جوړه کړه اور په منځ کې ورته الله انار زرغون کړه او د اور په منځ کې ورته خدای چینه پیدا کړه چې الله اډرو کې باران ته ګلی راووره نو ګلی به راځي او چې مه وروانو نه به وره هر څه خو د الله په اختیار کې بهر کې به اختلاف پکې شته خو تقریبا څوک یو میاشت یادوي او څوک څلوېښت ورځې یادوي چې په دې اور کې و اور ته مړ شو او ابراهیم علیه السلام صفا راووت او چې غورځاو یې بربنډ یې غورځولی و بربنډ حضرت جبریل علیه السلام ورته د جنت نه د ریخمو یو کمیس راوړو هغه یې وله ورکړه هغه یې ورته واچوه الله بچ کړه الله مدد وکړه الله مدد کوي مقابله د قوم وکړه د مور پلار یې وکړه د بادشاه وکړه اور ته پرېوته خطرناک اور الله په اور ګوله ګلزار کا قرآن وای نمرود پیش وي د سر بل سره شم کولی وی بس مهرباني وکړه زموږ ستا لارې جدای وطن نه وځه نو د عراق نه بار وویست لا شام طرف ته روان شو بیت المقدس ته بی بی سارا ابراهیم علیه السلام چې څنګه راووتل د وطن نه او د کلي نه لاره کې کله یو ځای دمه کوي او کله بل ځای دمه کوي هغه زمانه کې آبادي د ځمکې دومره نه وه لکه دا اوس چې څومره ده ځکه د نوح علیه السلام طوفان تیر شوی و خلک غرق شوي او بیا د نوح علیه السلام اولاد کې ځای په ځای لږ لږ خلک پیدا شوي و یو ځای کې لږ مسلمان خلک بل کلي کې لږ خلک بل کلي کې لږ خلک نو ابراهیم علیه السلام چې به کوم کلي رته نو په هغه کلي کې به د رب العالمین د توحید د عقیدې د الله د یووالي او څه احکامات چې د الله د هغې تبلیغ او دعوت به چله رالل بیت المقدس ته د شام ځمکه کې بیت المقدس د علاقه د دې لراله د دې ځای نه مصر ته لاړل مصر کې یو بادشاه و ظالم د مصر د هر بادشاه لقب فرعون و فرعون او دغه وخت کې چې کوم فرعون و د ده نوم سنانو چې په لاره به کوم سړی او ښځې ولیدل او ښځه به یې خوښه شوه نو که ورته به یې وی چې دا مې خاوند دی نو خاوند به یې وله وجه او ښځه به ته یې غشته او که وی به چې دی خاوند نه دی روری دی نو بیا به یې ورته غږ نه کو به یې نه وجه او خاوند به یې د ښځې وجه ابراهیم علیه السلام پوه شو چې دا خو موږ په بل مصیبت کې گرفتار شو وطن هم پرېښو هجرت هم وکړو په مخ د ځمکه لومبې هجرت ابراهیم علیه السلام او بیبي سارې غورې کړلی د دې نه مخکې چا هجرت نه دی کړی دا لومبې هجرت دی دا خو په بل مصیبت باندې یو مصیبت نه دی بل مصیبت دا به څه کېږي دې ښځې ته وایي دې خپلې بیبي ته وی په مخ د ځمکه زما او ستا نه بل څوک مسلمانان نشته نو ته زما دیني خور یې ښځه مې او دیني خور مې د اسلام نبی علیہ السلام هم فرمایي قرآن شریف کې الله فرمایي انما المؤمنون اخوة چې مسلمان سړی مسلمان ښځه دا په خپل مابین کې دیني رور او خور دی نو په مخ د ځمکه زما او ستا نه بل مسلمان نشته نو ته زما خورې د دین په لحاظ نو که دا بادشاه دی د بادشاه کارنده دی نه تپوس وکړي چې دا سړی دی څه دی نو ته به ورته وایې چې دا مې رور دی دروغ خبره نه ده او ما نه هم تپوس کړی دی ما ورته ویلي چې دا مې خور ده نو ما به دروغجن کښېنه ډېره ښه یو روایت کې راځي چې ابراهیم علیه السلام یې جیل کې واچو او بل ځای راځي چې درته وایي زه په مخه دی ښه نو دی غریب لار یو ځنګل کې دی یو اونې لاندې کېناسته او دا بیبي ته بوتله بیبي ساره خوبصورته ده خشته ده هوښیار هم ده حضرت ابراهیم علیه السلام الله ته لاس اوچت کړ ای زما پروردګاره د بېکسو او د مظلومانو امداد کوونکی الله دی الله زما عزت زما ابرو او زما حیا ستا په لاس کې ده دا د چا په لاس کې نه خدایا
ستا د رضا دپاره ما هجرت وکړو او زما بیبیم ستا د رضا دپاره هجرت وکړو الله نن موږ د ځان امداد نشو کولی که امداد کې پروردګاره ته به کې موږ بې کسه او مظلومان او بې څوکه یو اسم نشته الله زما عزت او زما حیا او زما بیبي الله دا ټول ارض ستا په لاس کې دي الله زما مدد وکړه او زما حفاظت وکړه بیبي ساره چې څنګه د ظالم بادشاه د مصر ځان ته نږدې کا او طلب یې کا چې دې ته لاس ور واچوي نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی حدیث پاک کے راضی کہ خدای پاک پہ فالج راوست پا بادشاہ باندے لا سے کار پرے خواہ او خپیم کار پرے خواہ دا او نیغ زمکی للال پزمکا پریوت سردلان نی پزمکا پریوت لا سو خپی کار نکی فالج ہوات او ما معاف کا بی بی سارے میں ما معاف کرے کہ معافی کدی بیا ٹک شو برابر شو اگر شیطانی اثر خی پا ذہن وی دوبارہ نیتو کا جلاس ورطا ورواج چه بیا و تکال لاس ورا چاو بیا پزمکا پریوت لاس و تاروون رسید پزمکا بیا پریوت او دا اخباو دا لاسونا علاوڑی پریوت یو غرزیو کو بیا بی بی ساری تے درخواستو کو ویدا تا ما تا خیر اکڑا او دید اللہ میں معاف کا بیا بدا سے نکوم حضور پاک فرمائی گی بی بی ساری من اللہ تسوالو کہ یا اللہ کدی حلاک شو دے مرشو خلق بوچے دے خز مرکا دا با پلوی غم بونو خدای تی روفت کے بیا ٹک شو پدریم دلی بیا دا چلو کا او بیا درخواستو کا بیا جوڑ شو آخرہ کے اگا خپل پولیس والے راو غفتل وی تاسو غمال انسان ندی روستے مالم کتا پیرے روستے دا چلاس وقت جن پا ما سے چل کی گی تا پوستے کی خد سو کے نم دے سدے پیدا ما سارا نم دے او ما در تا دزان او د خاون د خلاصے دو دا پارا خبر کڑیوا دا چے کم سلے دے دا دنم ابراہیم دے او دا دا خدای پیغمبر دے او دا ما خاون دے دینے میں رور دے واسے میں خاون دے او دا دیر برگزیدہ ہستی دا دیر پاک سرے دے دا کم دے مم دے عراق دا بابل خاریو علتا یو بادشاو نمرود او دا ما دا خاون دے پاور کے واچاو یا وافتا دا ما پا دے خاون باندے اور گلے گلزاو او بیا دا اور نسائی سالم روتا او دے دا خدای جدیر القدر پیغمبر دے وطن پا وطن گردی او خلقو تا دا ایمان او دا اسلام دا ہدایت دعوت ورکے دا بادشاہ ابراہیم علیہ السلام پا نسل کی یو سامی وطوئی دا نوح علیہ السلام جو سام ابن نوح دا آغا پولاد کی ابراہیم علیہ السلام ہم سامی النسلو او دا بادشاہ سامی النسلو پا نسب کے بر یو بل سر لگے دل او پتم بادشاہ تاو لگے دل چے واقعی دا خدای رشتونی پیغمبر دے یعنی اسا پوری چے ما کمی خد تملاسا جولی زنا کام شوی نیم او ما دے خد تدریز للاس اور واچے او زنا کام شم دا خدم رشتونی او دا خاون دیم رشتونی دیر لوی عزتیو کد ابراہیم علیہ السلام او معافی تیو غختلا او دا بیبینے مولا معافیو غختلا او بے والا خپل لور هاجرہ بی بی دے والا پتوفہ کی ورو بخلا ابراہیم علیہ السلام تا لیدی سارے تا وی ویدہ بستا خدمت کی دا ستا خدمت گارا دا او ستا دا دی خاون سر بیا دا مارو باہر کیفا بی بی سارا چکر اللہ ابراہیم علیہ السلام تا دا غریب ہم فکر مناوا چوچک لکی دا بادشاہ لاس خماتا نگی را رسے دلے لیکن بیام دا خاون پلکی ہو با میں وسوسہ رازی کرن کذا ورطا زرحام بے ما دا غلاس ماتا نگی را رسے دلے نو بیا بیم پلکی وسوسہ و شک رازی پروردگار سو پرل دا نیکان و دا پاکان و خلق و اللہ ملی خدای پاک ابراہیم علیہ السلام ترا پردی ختم کرلی
او مخامخ دا منظر ارسلیدل لکه مونږ چې څنګه قبر کې مسلمانان کې خودلی شي نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د دې سړي په میانس کې به پردې ختم شو دي به نبی علیه السلام مخامخ ووینو فرشتې به یې تپوس کوي دا مخامخ چې درته ښکاري دا څوک دی نه دا دی ټیک دی روانې هغه ځای نه دی بټن کې روانې دی بس پرېږدي خو دا نه کوي کار هسې دماغو باندې بوجه شي پرده کولاو کړې وه بی ساره ورله او خپه ده غریبه جاړي چې زما د خاوند خو هر څه جي په زړه کې خو یو غم راغی یو دک راغی پریشاني راله وی سړیه ګورې الله د هغه کافر ظالم ذلیله که هغه خدای پاک رسوا که او د هغه لاس ګورې ما ته نه دی رارسېدلی ابراهیم علیه السلام ورته وی ښځې دا خبرې مه کوه ما ته الله مکمل پردې اخوا کړلی او ما ته تم ښکارېدلی او ما ته بادشاه هم ښکارېده زه په زړه کې مطمئن یم الحمدلله د خدای پاک ډېره لویه سنه او برکت واپس لاړل مصر ته واقعه اوږده ده خو ابراهیم علیه السلام د دواړو بیبیانو سره سموده واپس په بیت المقدس کې تیر کړل بیا د دواړو بیبیانو په منځ کې روانه راغله دا فطري تقاضا ده چې د بنو منځ کې خامخا یو بل سره جګړې او اختلافات راځي او خدای پاک د کشرې بیبي له بیبي هاجرې له بچی ورکړه هغه له نوم کېښود اسماعیل نو ابراهیم علیه السلام د الله په حکم دا کشره بیبي بی هاجره او اسماعیل علیه السلام راوستل او اوس چې کوم ځای موجوده بیت الله شریف دی دلته یې پرېښودل او د مشرې بیبي بیبي ساره او ابراهیم علیه السلام دواړه بیت المقدس د شام په ځمکه اوسېدل د کشرې بیبي بچیو شو د مشرې بیبي اولاد نشته حضرت ابراهیم علیه السلام یو ځل په خپل ځای کې ناست یو څو میلمانه راغلل په خشته ښکلې مزېدارو شکلونو باندې چې څنګه راغلل قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي ولقد جاءت رسلنا ابراهیم بالبشرا ابراهیم علیه السلام ډېر مهمان نواز چېرته په زندګۍ کې ابراهیم علیه السلام بغیر د میلمنه ډوډۍ نه ده خوړلې ډوډۍ به د میلمنو سره یو ځای خوړه که هېڅ څوک به نو په لار کې به ولاړو او لرې به یې سوکسۍ کړ ای ملګري دلته راشه چې رابغې وی راځه ما سره ډوډۍ وخوره یاره جي زه خو مول یم یو نوړی به خورې خو ما سره به ډوډۍ خورې د میلمنه بغیر ابراهیم علیه السلام ډوډۍ نه ده خوړلې او نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم فرمایي وی کم انسان چې د میلمه سره ډوډۍ خوري دله خدای په رزق کې برکت اچوي دا سخام ده او الله تعالی انسان له په روزه او په رزق کې برکت کوي یو ځل یو بوډا بابا یې راوسته ډوډۍ ورته کېښوده نو د اسلام طریقه او قانون دا دی چې ډوډۍ شروع کې د الله د نوم نه به شروع کې بسم الله به ووایې که نور څه نه وی صرف ده ووایه بسم الله او که دا وی چې بسم الله الرحمن الرحیم نو لاخه خبره ده حدیث پاک کې راځي وی چې بسم الله دې د ډوډۍ په اول کې وي نو خدای پاک به دله په دې ډوډۍ او په دې رزق کې برکت واچوي دا یوه شوه دویم دا شیطان راځي تا سره په دې رزق کې ګوتې وی نو شیطان خو نجس پلیت دی په غولو او په ګندګو کې ګوتې وی نو هغه راوړي ستا ډوډۍ هم ګنده کوي نه ګوره ډېر خلک اکثر داسې خرابې او څښا بیماری پرې راځي دا ولې دا موږ د اسلام او د شریعت د آداب او خیال نه ساتو شیطان په ډوډۍ کې ګوتې وی په ترکاری کې او په روجو کې ورته د شیطان هغه پلیته ډوډۍ وخورئ او د هغه د هغه ګنده لاس هغه شي وخورئ نو هغه دننه په وجود کې بیماری پیدا کړي نو بسم الله کې د ډوډۍ په اول کې وی نو شیطان به پکې ګوتې نه وي دا بسم الله د شیطان لپاره یو قلا ده ډوډۍ به دې پاکه وي پلیته به هم نیخې ته کې روانې به نه کوي او د شیطان د هغه پلیت لاس اثرات به په ډوډۍ کې نه راځي نو بعضې بیماری د شیطان د هغه پلیت لاس ته وجې نه پیدا کېږي د هغې نه به دې خدای پاک محفوظ وساتي یو ځل حضور پاک صحابه کرامو سره ناستو ډوډۍ خوړله یو باندیسي راغی
یو صحابي فرمایي وی ډوډۍ ډېره زیاته د برکت وه مونږ لګیو خوړم او خلاصېدله نه وی یو باندیسي راغی په یو دوو نړو کې خلاصه کړه وی داسې ډوډۍ م چېرته نه ده لیدلې چې په اول کې برکت لري او وروسته بې برکت دی وی حضور پاک فرمایل چې دا ډوډۍ مونږ شروع کړه مونږ پې د الله نوم واغشت نو شیطان پکې نو برکت و پکې او چې دا باندیسي راغی د ګوتې یوړې د خدای نوم وانغشت نو الله برکت ختم وکړ یو بل حدیث پاک کې راځي نبی علیہ السلام ډوډۍ خوړه سره د ملګرو لیک یو باندیسي راغی هغه ډوډۍ شروع کړه حضور پاک وخندل چې وی خندل نو چا دې تپوس وکړو وی صاحب دا ودې خندل ولې وی دا ډوډۍ چې مونږ شروع کړه نو مونږ بسم الله وویل نو شیطان تاوېده را تاوېده خو رانږدې کېدی نه شو وی دې باندیسي د خدای نوم وانغشت نو شیطان راغی د لاس سره یو دی خپل لاس ورګنده کړ نو بیا دې باندیسي ته یاد شو نو په دا میانځ کې بسم الله ووی په چې میانځ کې بسم الله ووی ما شیطان ولیده چې خېټه کې څه خوړې وه ټولې قی کړل نو ماله د شیطان هغه تی پورې خندا راله نو ډوډۍ چې کله خورې په اول کې بسم الله وایا دارنګې میوه خورې بل شی خورې بسم الله یا بسم الله الرحمن الرحیم او که درنه یېرئ او په دا میانځ کې درته یاده شوه وی بسم الله اوله و آخره یا پښتو کې وایا اول او اخر دواړو کې د الله په نوم شروع کوم اول او اخر دواړو کې د الله په نوم شروع کوم نو د شیطان د ګرفت نو د هغه د هغه پلیت لاس د به خدای پاک ستا او ستا ډوډۍ محفوظه کړي چې پاسه والله ابراهیم علیه السلام ته وحی ولېږله وی دا بوډا دی ولې پاسه الله ما پې ستا ډوډۍ او ستا رزق خوړه او دې خبیث ستا نوم وانغېشته او ټوکې وکړه الله څه ته وایي زه خو خدای نه پېژنم نو ما پاساو رب العالمین ډېر لوی د رحم ذات دی وی ګوره ابراهیم علیه السلام دې سل کاله کم و بیش د دې بابا عمر دی او زما دشمن دی ما مست شریک ګڼي ما نه مني او بیا هم زه ډوډۍ ورکوم او نن یو ورځ ستا مېلمه شو نو د لاسه دې ونیو نو پاتې سو عجیبه کار دی وکړه زما دشمن دی زه ورکوم تا یو نړۍ ډوډۍ ورنکړه زه ابراهیم علیه السلام ورغ په لاره کې کتره پیدا ری وسته بابا اله شا برازه ډوډ نه 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 خو خامخا به خورئ دا ولې وخت دې وشړلم اوس مې واپس بلې وی د کوم ذات ته برکت نه چې مې وشړلې او کوم الله چې تا نوم نه اخېسته ما وشړلې هغه الله وایي چې دا بله ډوډۍ پې وخوره ناامید او مایوسه به یې نه پرېږدې خیر دې زما بنده دې د ډوډۍ ورکوم رب العالمین هغه بابا مسلمان که ما الله دونه مهربانه دی زه یې نه یادو زه ورسره دشمني کوم الله مسلمان کو نو ابراهیم علیه السلام مهمان نواز بغیر د میلمه ابراهیم علیه السلام ډوډۍ به نه خوړه میلمه به یې ځان له په زور پیدا کو خو ډوډۍ به یې ورسره خوړه نو چې دا او ډوډۍ څنګه و د میلمنو اوس دلته واوره د قرآن شریف الفاظ فما لبث ان جاء بعجل حنیذ میلمانه چې څنګه رالل ابراهیم علیه السلام دې ته کښېنئ او په منډه کور ته ننوت او یو سی یې ولا حلال کړ دې ته میلمستیا وایي ټوملې نه چې شوملې ولا راوړی و مرچکې ورسره یې و پیاز میاز ورسره پرې کړی و راشه خوره یا لاون ولا وکړي نه غون سخی ولا حلال کا او په سخی کې ولا خوروا نه ده کړې حنیذ رویت ته وایي په اور باندې ولا رویت کا او راو یو میلمنو ته کېښوده زموږ د عرب ډېر مهمان نواز په دې کې هغه اثرات شته مونږ خلکو کې نشته رمضان چې کله په رمضان کې د روجمات په وخت کې ګاډې رواني که نه نو ځای په ځای به په سړک د رستخانونه په بازارونو کې د رستخانونه به لګېدلې په خدای یقین وکړه او دې ګاډو ته به اشارې کوي په لاره به ولاړې دا څادرونه به ورته خوځئ لرې ځای نه به څادر خوځئ چې روجمات یې دلته راشي ګاډي کې څومره کسان دي 50 کسان 60 کسان اشارې به درته کوي بل ځای به ولاړې بل ځای به ولاړې په خدای یقین کو زنانو دپاره یې ځان له دې تیار کړي
هغه جدا پردې ته وکړي او سرو دپاره جدا پردې ته وکړي او هغې کې چې ګډانو چیلو غوښې پرتې وي چرګان پکې وي وریجې پکې وي جوسونه پکې وي او په خپله صرف په کجورو روژه ماته کې ستا خدمت ته ولاړ چې دا مېلمانه خو هغې نه پس په خپله خوراک کوي یو ځای نه ښه په دې بازارونو کې به ولاړې ګوتی به ورسره ګوتی او درته به ګوتی درکوي شابه واخله شابه واخله هغه پلاسټک ګوتی کې دننه به روجې هم پرتې وي چرګان به هم پکې وي پیکوړې کباب به هم پکې پراته وي د هغې خپل مخصوص کباب وي هغه به دله درکوي دومره سخا ده په دې خلکو کې او مهمان نواز خلک او موږ خو چې هغه دی میلمه صحیح کړو که نه غلې غوندې به ټخټوخو کړو او په سر به ساده واچو دروازه به بند نه کړو او خدای رابرغې مټې په کور کې دننه به په موبایل لکه ته کوم ځای زه ستا دروازې مخکې زه خو پېښور کې یم کور له د پېښور نوم کېږي زه خو پېښور کې یم میلمستیا باندې مونږ تنګېږو په میلمستیا به نه تنګېږي دا رزق دی میلمه له ستا په لاس خدای ورکړه د هغه په لاس تا له هم الله درکولی شي اسراف به نه کې تبذیر به نه کې اسراف هم ښه نه دی تبذیر هم ښه نه دی خو میلمه په میلمستیا به تنګېږم نه دا نبوي سنت دی دا د پیغمبرانو سنت دی او دا خصوصا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقه هم ده یو ځل میلمانه راغلي چې د میلمنو له ډوډۍ برابر کا او په خپل لال چې ځم زه نبي علیه السلام سره ډوډۍ خورم وی موږ میلمنو له ډوډۍ برابر کړه وی میلمنو تپوس وکړه چې د کور خاوند څه شو ابوبکر څه شو موږ ورته وی خو نشته نبي علیه السلام له تللی دی وی ښه موږ ډوډۍ نه خورو تر څو چې هغه نه راغی موږ ورته وی ګورې غوسه کېږي که راغی ډوډۍ به سړه شي مهرباني وکړئ ډوډۍ وخورئ وی هغې وی چې نه تر څو د کور خاوند نی راغلی مونږ یې راوستو دی رانه بل خواله تر څو چې هغه نی راغلی مونږ ډوډۍ نه خورو هغه سره یو ځای ډوډۍ وخورو ډېره سمه چې نه خورئ عبدالرحمن وی د ابوبکر صدیق رضی الله عنه زوی دی وی د پلار په مزاج خو زه پوهېږم چې غوسه کېږي به وی دی کې مې بابا راغله وی چې څنګه راغی وی زه خو د کټ لاندې کوټه کې پټ شوم چې ما ته به غوسه کوي چې تا په میلمنو ډوډۍ ولې نه خوړلې او حالانکې میلمنو په خپله نه خوړم وی بیبي ورته وی چې ته چېرته لاړې د میلمنو نه ولې وی میلمنه خو ډوډۍ نه خوري مونږ ورته ډوډۍ پېښ کړو دوی نه خوري بس غوسه شو هغه میلمنو له راغی تاسو ډوډۍ ولې نه خورئ وی ته نه وې نو ستا نه بغیر مونږ ډوډۍ نه خورو وی زما د قسم یې کمه وخوړه ډېره خورم نه تاسو ته به ډوډۍ کېښودی شوه نو او دا پکار هم ده چې میلمه ته ډوډۍ کېښوده نو زر خوره ځکه ډوډۍ چې سړه شي بیا ګرمول خو مسله ده وی میلمانو وی ښه چې که ته نه خورې زمونږ هم نه قسم یې چې مونږ یې هم نه خورو مونږ دې راوستو ته مونږ سره نه خورې قسم دې خوړه مونږ یې هم نه خورو عبدالرحمن وی ما پسې چغه وواله چې روزار دی کې چې وی زه راووتم تا ولې دې ډوډۍ نه ورکول مې چې صاحب مونږ خو د ډوډۍ کېښود خو دې وی ستا کور د مالک نه بغیر مونږ ګوتې هم نه ورو میلمانو هم قسمونه وخوړل ابوبکر صدیق هم قسم وخوړه میلمانه وی مونږ یې نه خورو چې تا را سره لاس نه ښکته کړې ابوبکر وی زه تاسو ولې نه خوړه دی اړو خورم نه نو بیا ورونو چې یو سړی قسم وخوري او د ګناه قسم یې د نیکۍ نه دی وخوړه نا قسم ماتول غوره دي بای سړی ما قسم کړی دی او نه ماتوم قسم مې کړی نه ماتوم نه چې داسې قسم دی وخوړه چې هغه د نیکۍ نه قسم دی یا د ګناه قسم د هغې ماتولو کې ثواب دی ابوبکر فورا وی دا شیطاني اثر و دې غوسه کې راوستم او زه دا قسم ماتو میلمنو وی ښه ده بس چې ته خورې مونږ هم در سره خورو بخاري شریف کې حدیث عبدالرحمن وی نولی به م روچتوله لاندې نه به زیاتېده میلمانم ماړه شو زم موړ شوم زما مورم مړه شوه او زمونږ یو خادم هغه هم موړ شو او وی ډوډۍ د هغې نه زیاته وه چې څومره وه د هغې نه زیاته پاتې شوه او یو قوم سره م تعلقات وی هغې قوم لم ولیږله او بیا هم پاتې شوه وی سارم نبی کریم صلی الله علیه وسلم له ولیږله چې د الله رسول لږه ډوډۍ ورا چې په قوم هم وګرځولو په خپله هم وکړه تاسو له هم پاتې شو
نو میلمه چې کومه ډوډۍ خوري میلمه ته دې کېښود په دې یریږمه چې دا رزق به کم شي دا رزق به خدای زیاتوي په دې کې برکت واچي نو ابراهیم علیه السلام فورا سخی ورته حلال کړ او روی ته یې کوله دا هم نه چې ودرېږه ښوروا پکې سره دریاب مارکه جوړه کو غوټۍ به یو یو پنځلس همسې ښوروا به چې غوښه یې سینګره وویسته او میلمنو ته یې کېښوده میلمانه وله ګوتې نه وړې نو هغه زمانه کې به دا رواج و چې بعضې خلک به رالل او د چا په کور باندې به حمله وکړه ډاکوان به و نو هغوی به د هغه کور خاوند خوراک نه خوړه دا د هغې رواج و کور مالکان مړم کی او بیا اخبار لیکلي وی په فرج یې کولاو کړی و هغه چې څه میوې په فرج کې دننه پرتې وې هغې خوړلي او بورچی خانه کې ځان له خوراک ګرم کړی دی او خوراک یې هم خوړلی دی هم تې غله وکړي هم په هغه کور کې وله خوراکونه کوي بوتې وله نوړې دی خوراک له ویرېد چې دا خدای پاکه دا څوک دی خو چې هغه انسانان هغه خلک پرې پوه شو چې ابراهیم علیه السلام خو په زړه کې یره پیدا شوه نو هغې ورته ځنه وویل انا رسول ربک مونږ ستا د رب استازي یو مونږ فرشتې یو مونږ انسانان نه یو مونږ ځکه خوراک نه کوو مونږ فرشتې یو بس ابراهیم علیه السلام مخلق تازه شو هلته بیبي باندې هم پریشاني راله چې خدای پاکه میلمانه رالل او میلمانه خو زمونږ خو مونږ وله څونه خواري وکړله او سخې مور لروي ته هغې خو وله ګوتې نه وړې دا جوړ ډاکوان دي او غریب هم پریشانه او چې دی وي مونږ د الله استازي یو څنګه راغلی مونږ ځو د لوط علیه السلام قوم له هغه هلاکو ارسلنا الى قوم لوط مونږ رالیږلي شوي د لوط علیه السلام قوم هغه هلاکو نو د لوط علیه السلام خو دا چې دا قانون دی یو انسان هلاکیږي ټول قوم نه د مونږ د پښتنو خبره اوچ سره پکې لامدم سودي زه زره فورا د خپل لوط علیه السلام در واره غم شو چې دا قوم هلاکیږي زما واره به څه کېږي زما در واره بچي به څه کوي او د هغه خاندان به څه کوي هغوی سره به څه کوو نو دا فرشتې ورته وي مونږ ته د الله له طرف نه دا حکم شوی دی چې لوط علیه السلام او د هغه خاندان به بچ کوو هغې ته به نقصان نه رسېږي مګر یوه ښځه د لوط علیه السلام چې هغه د کافرانو ملګرې ده هغه به ورسره وجنو یو ښځه به ورسره وجنو باقي به لوط علیه السلام او د هغه خاندان بچ کوو او دلته کې څه چل کوي بیبي یې ولاړه او پریشانه وه هغې له زیری ورکړو وی تا له زیری درکو وبشرناه باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب وی تا له زیری درکو تا له به خدای پاک یو بچی درکوي د هغه بچي نوم درله الله ایښودی دی پروردګار اسحاق بې نومې او هغې بچي له به خدای بل بچی ورکوي ستا نصیب هم پیدا کېږي د هغه نوم هم الله ایښودی دی یعقوب به نو اولاد کې زوی هم کیدی شي او لور هم کیدی شي نه زوی به الله درکوي او د زوی دپاره یې ولې د نوم انتخاب هم وکړه چې نوم الله برنه ایښودی دی او بیا دایم یو سړي ته وایي چې الله به زوی درکړي یا زوی پیدا شي امکان لري چې دا ماجدې په ماشوموالي کې مړ شي هسې نه نابالغه مړ شي یا بالغ شي مړ شي الله وایي نن وصی به دې کېږي او د نوسي نوم هم الله مقرر کړی دی په اسمان کې چې یعقوب دی دې نه دا معلومه شو چې دا زوی به دې بالغ کېږي دی ماشوموالي کې نه مري او دی به واده هم کوي او د واده نه پس به زوی هم کېږي نو بیبي سارې وخندل فضحکت وبشرناه باسحاق وی خندل الیدو انا عجوز زه خو بوډی ښځه یم دغې وخت کې د دې عمر څومره یا یو لسکم یا پنځه سل کاله وهذا بعلی شیخه او خاون من بوډای د شپږو شلو کالو دی نو دې د شپږو شلو کالو دی او زه د پنځه یا لسکم سلو کالو یم او زه خو شنده زمونږ بچي به څنګه کېږي اولاد به څنګه کېږي فرشتې ورته وایي دا د الله فیصله ده بچي د چا په اختیار کې وي د الله مونږ وایو دا بچي او دا
دا بعض خلک په دې دغه کې ناست دي دا نجومیان په اخباراتو کې اشتهارات چلی ما له راشئ دوی ورکوم 2 زامن ورکوم 3 زامن ورکوم او ګرنټۍ سره ورکوم ګرنټۍ سره دوی ورکوم هلکه ګرنټۍ سره څوک دوی ورکولی شي نشي ورکولی د قرآن شریف وینا ده الله وی یهب لمن یشاء اناثا ولمن یشاء الذکور چاله نارینه ورکوم او چاله جینکۍ ورکوم دا الله فیصله او یزوجهم ذکرانا او اناثا چاله لکان او جینکۍ دواړه ورکوم او څوک شان نه هلکې او نه جینۍ وي دا د خدای خوښه ده او سړی په خیر او شر څه پوهېږي که هلک یې ورکړه او هغه هلک لوفر او قاتل او ډاکو نو دا پلار بیا څه وایي یا خدای د دې زوی نه خو نه زوی ښه دی پوهېږي که نه الله په خپل کار ښه پوهېږي موږ نه پوهېږو ممکن ده چې د دې سړي په قسمت کې داسې زامني چې هغه زامن ډاکوان او قاتلان او د پلار او مور دپاره د غضب او د قهر ذریعې نو خدای پاک یې د هغې زامنو نو ساتې ډولی ورنکړي چاله خدای زامن ورکړي لوڼه ورنکړي ممکن ده چې دا لوڼه یې که الله ته پته یې که لوڼه ورکوم دا به د ده دپاره د رسوایۍ او د شرم ذریعې اړو ورکوم یې وله او چاله خدای دواړه ورکړي دا د الله نظام دی په دې باندې الله ښه پوهېږي او چاله چې خدای په دنیا کې یو نعمت ورنکړي زوی نعمت دی نو خدای پاک دا نه ده چې ګنې ده سره د خدای دشمني ده د رسول الله مبارک 4 زامن یې ورکړل په ماشوموالي کې دی واغېستی وړې د خدای ورسره دشمني اوس د هغه نه د خدای زیات محبوب بل بنده څوک و زه خو شنډه یم او زما دا خاوند قوم شنډ دی مونږ بچي به څنګه کېږي وی دا د الله فیصله ده مونږ د ځانه خو نه وایو پروردګار به تعالی بچی خامخا درکوي نوم الله مقرر کوي اسحاق او د اسحاق نوم ولې الله ولې مقرر کړ علما وی اسحاق عبرانی لفظ دی په معنا د یضحکو سره دی یو هلکه معنی سره فلان چې څوک خاندي یو دا د خندا فعل دی نو دغه وخت کې چې دا زیری ورته شو نو دی وخندل داسې خندې وکړه چې زما بچي به څنګه کېږي زه خو شنډ الله نوم به له هغې سره مناسب کېښه پروردګار اقصې وکړه د دغې زیرې نه یو کال پس د بیبي سارې زوی پیدا شو نوم خو د بره نه منتخب شو د الله د طرف نه اسحاق نوم وله کېښودی شو دا د اسماعیل علیه السلام نه 14 کاله کې شروع اسماعیل علیه السلام ته 14 کاله مشه او د 14 کاله کې شل او بیا د اسحاق علیه السلام د خدای پاک زوی ورکړه یعقوب علیه السلام او یعقوب علیه السلام د خدای پاک 12 زامن ورکړي یوسف علیه السلام او د هغه 11 سرونه او د یعقوب علیه السلام لقب اسرائیلو دا بنو اسرائیل چې څومره دي دا ټول د یعقوب علیه السلام اولاد دی دا هغه د هغه 12 زامنو اولاد نو د اسحاق علیه السلام اولاد شو نو د اسحاق علیه السلام نه خدای پاک ډېر لوی نسل خور کړی دی او د اسماعیل علیه السلام د بیبي هاجرې نه چې کم بچې پیدا و په عربو کې دا ډېر لوی نسل خدای پاک دا لوی نه خور کړی او اسحاق علیه السلام او ابراهیم علیه السلام یو ځای شو ابراهیم علیه السلام یو ځای شو نو رب العالمین ورته دا حکم ورکړه چې بیت المقدس جوړ کړه نو دا موجوده بیت المقدس دا د ابراهیم علیه السلام او د اسحاق علیه السلام د لاس جوړ شوی بیت المقدس وروسته بیا د دې نه وروسته پکې نورو بادشاهانو کار کړی دی بیت المقدس چې کوم د اسحاق علیه السلام او د ابراهیم علیه السلام په لاس جوړ دی دا په مخ د ځمکه 3 نمبر برکتي جومات دی اول نمبر برکتي جومات دا بیت الله شریف دی 2 نمبر برکتی جماعت دا د حضور پاک جماعت مسجد نبوی کې ودی په مدینه منوره او 3 نمبر برکتی جماعت دا بیت المقدس دی اوس ډېر لوی جماعت دی او ورونو اوس د زمون په قبضه کې نه دی د اسرائیلو په قبضه کې یهودیانو نیولې دی او د هغې په قبضه کې او کله څوک خوښی وي نو مانځه ته خلک پرېږدي او چې کله یې خوښه نه وي نو مانځه ته ورته څوک اړو پرېږدي نه
او دا موجوده بیت المقدس دا هم هغه دی چې کوم د ابراهیم علیه السلام د اسحاق علیه السلام د لاس دی خو دا وروسته بیا سلطان صلاح الدین ایوبي جوړ کړی دی دا موجوده بیت المقدس د سلطان صلاح الدین ایوبي د لاس دی زموږ حضرت شیخ صاحب رحمه الله هغه فرمایل هغه زه تلیم د بیت المقدس جومات وی په دې جومات پر دې دیوالونو باندې قایل لګولی او یې ناشنا قایل دی وی چې مخامخ ورته ګورې نو یو خشته نقشه به راته ښکاري خو که لږ ښي طرف ته دې ورته داسې په درست شوې نو په هر یو ټایل کې سلطان صلاح الدین ایوبي تصویر راته ښکاري که ښي طرف ته پترس کېږي او که ګس طرف ته پترس کېږي د هغه فوټو ته پکې ښکاري او هغوی به فرمایل وی یو منبر پکې پروت دی منبر او دا منبر داسې دی چې دا د یو کجورې د تنې نه جوړ شوی دی او پکې نه میخ شته او نه پکې پیوند شته داسې منبر دی تراشلی دی او د هغې نه منبر جوړ کړی دی نه میخ شته او نه دوه تختې یو دی شوي دي چې ګنې هغې یو دی کړي داسې اشنا منبر پکې پروت دی خدای پاک دی بیت المقدس ذات کی نو خو رب العالمین د چا خواری بسه نه بوزي بیبي سارا د خپل خاوند سره هجرت وکړه په مخ د ځمکه لومبې هجرت دی وکړه نو الله ورلا وښوله دعاګانې به یې کولې چې خدای موږ له بچی راکړه یا الله موږ له بچی راکړه یا الله موږ له بچی را د بچي سوال به کوې په دې خدای پاک خوشحالېږي خفه کېږي نه نو خدای پاک په بوډاوالي کې بچی والا ورکړه او داسې بچی والا ورکړه چې هغه پیغمبر شو اسحاق او د نوم انتخاب هم الله وکړه او ورپسې بل بچی نو اسی یعقوب علیه السلام هغه پیغمبر او د هغه نه پس بیا چې کوم بل د نوسي زوی حضرت یوسف علیه السلام هغه پیغمبر او په نسب کې درې نیم ځای یا څلور زره پیغمبران خدای پاک پیدا کړل خواري د چا او بس نه ګرځي نو که تا نه څوک تپوس وکړي چې بیت المقدس چا جوړ کړی دی په دې پرچو کې اکثر سوالات راځي نو ته به ورته په جواب کې څه وې چې دا ابراهیم علیه السلام او اسحاق علیه السلام جوړ کړي هغې دواړو په شریکه جوړ کړی او دا اسحاق علیه السلام څوک و وی دا د ابراهیم علیه السلام زیو اسماعیل علیه السلام د کشري بیبي و د هغه نه 14 کاله کشر هغه د 14 کاله مشر هغه په لاس هم خدای پاک قربانۍ ورکړي دي او هغه په لاس هم رب العالمین قربانۍ ورکړي دي زمونږ په دې خلکو کې یو غلط سوچ روان دی که په چا بیماري راشي خلک وایي دا د خدای نه دی خوښ که په چا څه تکلیف راشي مال یې هلاک شي یا څه بل څه تکلیف راشي وایي خدای رانیولی دی که د چا بچو ته څه نقصان رسېږي هلکه وایي که نه بختانه زمونږ دا وایي موږ خدای راونیوه که نه دا اوس خدای رانیولی دی که نه داسې به چرته هم نه وایه د دنیا دا مصیبتونه بېشکه کله د نیوکې ضرورت دغه وي کله د الله د طرف نه نیوکه هم کیدی شي او د خدای قهر او غضب هم کیدی شي دې کې شک نشته لیکن کله د ازمایش د انسان د ګناه د رجېدو ذریعه هم ګرځي پروردګار یو انسان نه ګناهونه شوي وي تکلیف پې راولې ګناه پې الله رجې یا د ابراهیم علیه السلام نه بیبي بادشاه بوتله نو ته به څه وایې چې دا خدای رانیولی دی یا اسماعیل علیه السلام یې راوست سره د بلې بیبي او په دشتو بیابان کې پرېښود نو ته دا ویلې چې دا خدای رانیولی دی نه داسې نه شي ویلی دا پې خدای پاک د هغه مرتبې اوچتولی نمبر 1 او نمبر 2 مخلوق ته الله دا ښیي که په مخلوق داسې قسمه تکلیفونه او مصیبتونه راشي نو مخلوق به الله ته فوراً رجوع کوي او ځان ته به ابراهیم علیه السلام را مخکې کوي ابراهیم علیه السلام به ځان ته را مخکې کوي ما له چا چټ را کړی دا مې ځکه وایي په دې زمانه کې په دې مسلمانانو باندې ابتلاعات راغلي لکه په افغانستان کې یا په عراق کې یا دلته کې په بعضې
علماو باندې او په نیکانو ای بعضې خلک وایي چې دا خدای رانیولي دي نو ما ځکه دا خبره وکړه چې دا خبره غلطه ده په احد کې اویا کسان صحابه کرام شهیدان شو دا بل مثال در کوم او د حضور پاک مبارک تر حضرت حمزه رضی الله عنه په څونه بې دردۍ شهید شو دا ویلی سي چې صحابه خدای رانیولي دي شهادت د مسلمان دپاره خو د خدای نیوکه نه ده که یو مسلمان شهید شي او په دې رب العالمین دا مسلمان جنت ته رسي او جنت الفردوس ته الله ورکوي نو د دنیا مصیبتونو او تکلیفونه کله د خدای نیوکه وي بېشکه الله پہ زور ورکی بندلا او لیکن کله کله پہ خدای پاک د بنده نه گناهونه رجی او کله پہ رب العالمین د بنده د پاره مرتبه بلندی یو حدیث پاک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی بعض وخت کې یو بنده د پاره الله تعالی په جنت کې لوی مرتبه مقرر کړي وی دی هغه مرتبه ته په خپل عبادت نشي رسیدي دومره عبادت دی نشي کولی چې هغه مرتبه ته ورسي نو الله په دنیا کې تکلیفات راولي دا هغه تکلیفاتو په برکت رب العالمین هغه مرتبه ته ورسوي او بیا د دنیا د تکلیفاتو خدای په دنیا کې هم اجر ورکوي او په آخرت کې هم ورکوي دا د ابراهیم علیه السلام له څونه اجر میلاو شو ټیک ته تکلیفات ډېر زیات کې شو وطن یې پرېښود مور پلار یې پرېښودل اور ته هم غریب پرېوت بچې ماشوم هم د بیت الله خواله راولي او دلته کې په دشتو بیابان کې پرېږدي بیا را بچې الالولو دپاره هم سملی لیکن خدای پاک څونه لویه مرتبه ورکړه د 4,000 پیغمبرانو نیکه دی او زمونږ د دواړو جهانو سردار پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د ابراهیم علیه السلام په نیکوالی فخر کوي فخر معراج نه چې کله راغی حضور پاک مبارک نو بیان به کو وی عیسی علیه السلام شکل د پلان کې سړي په شان دی هلته یې ولیدل که نه موسی علیه السلام شکل پلان کې ته وی ګوری د هغه په شان دی او ابراهیم علیه السلام د چا په شان دی وی ما ته وګوری وی په ټول اولاد کې د ابراهیم علیه السلام سره زه مشابه یم زما د هغه شکل یو شان دی نو د حضور پاک څونه ښایسته ښکلی شکل و ابراهیم علیه السلام سره زه مشابه یم په اولاد کې وی زما د هغه یو شکل نو تکلیفات تیر شو لیکن خدای پاک وله څونه ښایسته بچي ورکړل او د یو بچي په لاس بیت المقدس جوړ شو د بل بچي په لاس بیت الله جوړ شو او په نسب کې پیغمبران اسحاق علیه السلام د 180 کالو په عمر کې وفات شوی دی لوی عمر ولا خدای پاک ورکوي 180 کاله او الخلیل خار ورته وایي اوس هم د بیت المقدس سره خوا کې خار دی الخلیل په دې نوم اوس هم دا خار شته دی د ابراهیم علیه السلام قبر هملته دی او د اسحاق علیه السلام قبر هملته دی دواړه یو بل سره نږدې دفن دي په الخلیل خار کې د ابراهیم علیه السلام سره نږدې د خپل بچې زمانو د انبیاء کرام دا خدای پاک د هدایت ستوري رالیږلی اوس پیغمبران نه راځي نبی علیه السلام مبارک فرمایي وی پخوا په هر یو قوم کې و پیغمبر وی د دې داسې مثال دی نبی علیه السلام فرمایي لکه یو ښایسته ښکلې بلډینګ چې چا جوړ کړي وي او د یوې خښتې ځای پکې نیمګړي وي صرف یو خښته وی یو سړی د دې بلډینګ نه ګیر چاپېره چکر وی یاره څه ښایسته ښکلې بلډینګ دی یاره ارمان که دا یو خښته پکې نیمګړې نه وي وی ښکلې بلډینګ دی خو دا یوه خښته پکې نیمګړې ده حضور پاک فرمایي د پیغمبرانو د هغه بلډینګ هغه نیمګړې خښته زیمه هغه خښته یې زه کوم په ماغه بلډینګ پوره شوې اوس پکې د بلې خښتې ځای نشته نو زما نه پس به څه کېږي نبی علیه السلام فرمایي زما علما زما د قرآن او زما د احادیثو پوی خلک عالمان دا به زما د هدایت ستورې رڼاګانې امت ته به زما دین دوی رسی قرآن به دوی رسی احادیث او فقه د فقه شرعي مسائل به دوی رسی پیغمبر به نه راځي رب العالمین دی مونږ د انبیاو د پیغمبرانو په نقش قدم روان خدای مونږ ته هدایت را رسیب کړي او الله د ګمراهۍ نه په امن امان کې وساتي یو ملګري بیمار دی مونږ تېره جمعه مو ته دعا کړې وه کور کې پروت دی دعا وکړئ چې خدای پاک وله شفا ورکړي او الله ټسټونه به یې لېږلي وي دعا یې غوښتې ده خدای پاک یې ټسټونه پاک راول
څومره مریضان چې دي پروردګاره ته ټولو مریضانو له شفا ورکړي که څوک قرضداران یې قرضونه یې خلاص زمونږ یو دوست دی د مردان هغه عمرې له روان دی ما ته په ټلیفون وویل دعا راله وغواړئ دعا ولو کې چې خدای پاک یې په خیر بوځي او په خیر راول او باید دوستان عمرې له تللي دي هغې صندوق کې چې الله یې په خیر واپس راول الله زمونږ د ټولو د بیت الله حج عمرې نصیب کړي الله مونږ هر قسمه پریشان